زما نوم یاسر شاه دی او د پروفیشن نه زه انجینیر یم. په 2010 کې ما انجینیرینګ کمپلیټ کړی. رابرټ سپنسر او ګیرټ ویلډر دا په نیدرلند کې یو فتنه جوړه ده روانه ده او خورېږي. نو ما هم درته وی چې یاره ما نه ته څه قسم هیلپ اخیستی شي چې زه دله هغه قسم هیلپ درکړمه، ځکه چې ټیکنالوژي باندې زه هم پوهېږم، ته آی ټي پروفیشنل یې، زه انجینیر یم. نو راجستان کې یو فتنه خوره شوې ده چې کوم زمونږ په دې مدرسو کې دوی علمونه واخلي، زمونږ د دې علماء کرامو نه باقاعده درجې واخلي او زمونږ سیاست ته حصول اربع زمونږ چې څومره دیني دغه دي مسلکونه دي په هغې ځان پوهې کړي، زمونږ د مفتیانو صاحبانو نه زیات هغوی ځان ورسوي، په ترجمو باندې ځان پوهې کړي او یو ترجمه نه مختلفې ترجمې وګوري، مختلف مسلکونه وګوري او بیا دغه خلک مرتد شوي دي او هلته موږ ته په اپوزیشن کې ناست دي په انډیا کې. نو یو ساحل نومې یو سړی دی، ځان ته مرتد رسول وایي. یو ایډم سیکر نومې یو سړی دی چې دی او د پیدایشي دی کرسچن په دغه کې و، کرسچنانو په کورنۍ کې پیدا و، خو سټډي یې زمونږ د مسلمان نه په دې قرآن مجید او په دې احادیثو کې په دې کې زیاته سټډي کړې ده. نو ده ما ته هغوی را مخامخ کړه. نو ما داسې وکړه چې د دوی لایف یو سټریم چلیږي، نو زموږ خو دونه پریکټس نو علما یو نه دغه یو، موږ خو ډېر کمزور یو په دین په لحاظ، لکه داسې نه کمزوري خو علما نه یو جې، بس دومره ده چې هغه خپل چې بنیادي زموږ کوم ضرورت دي هغه همره شکر دی الله پاک علم را کړی دی چې یو مرتد کافر او مشرک دا مونږ خطا کولی نشي، ټیک او غلط شکر دی پیژنو. نو مونږ جی په دې دغه کې زه د سټوډیو ته لاړم او ما دوی ته دغه وکړه چې یاره زمونږ د علما به بعضې ټایم کې ورمخکې شو، نو دوی ډېره سپکه خوله خوځئ، نو هغوی به خپله بېعزتي نه شوه وړی، نو هغه لایف دغه نه به هغوی کویټ کړه، وبوتل. نو دوی به پسې خنداګانې هم کولې او د محمد صلی الله علیه وسلم پسې شان کې ګستاخی، قرآن په شان کې ګستاخی، الله پاک په شان کې ګستاخی، دا به یې کولې چې اوس چې راشي ستاسو هغه الله دې راکوشي، وایي دا مومن مې اوس غلی او دا مې اوس غلی او دا مې اوس غلی. نو ما باندې خبره ډېره بده ولګېده. زه رالم ما ورته چې یاره میسیج مې ورکړ، یاره مې ما هم لږ دې لایف کې والی که نه، علما کرام خو پرېږدی، اول مې ماله لږ مخې له راشئ، کو تاسو کې داسې څه غټ پنډتي یا راهبي یا مونکي یا داسې څه دجالي قوت والا څه طاقتور سړي وي ستاسو، اول مې راشئ ما سره څه مکالمه وکړئ، مقابله وکړئ، نو که زه د نه وتښتېدم نو زه به ووایم چې او دا کمزوري مسلمان تا اوس غلی، نو بیا به زه خیر دی زمونږ د شملو او د پټکو او علماو ته بیا زه درخواست وکړم چې راشئ. نو دوی سره ما مکالمه سټارټ کړه. نو په هغه مکالمه کې شکر دی داسې پنډت او راهب او داسې 46,000 کسان ما ته په یو دغه کې ناستو پروګرام کې، په یو پروګرام کې 78,000 کسان ټول غیر مسلم، یو کس ته مجال نه دی کړی چې زه 15 منټه بیا خبرې ته پرېښیم. الله په حکم باندې داسې جرأت داسې شیطان ما په محفل کې نو لیدی چې د دې پنډتو بیا راغلی او ما ته یې سامنا کړې وه. ما ته وایي چې یاره مونږ خو لکه ته چې دی نو ته ټیرریسټ یې، ما ته وایي، او تا لکه داسې دی چې اوس مونږ ستاسو د المارۍ او دغه ولټو نو بمونه او راکټ لانچرې او دا په منځ کې ده ته مې د خدای بنده مو خو چا خبره هغه چاکوم نه ګرځو، زه خو ایجوکیټډ سړی یم، انجینیر سړی یم، زه خو په دې خبرو ډېر پوهېږم هم نه، خو غوسه په دې راله چې ته زما نبی پاک صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کې، زما قرآن پسې خبرې کې، زما الله پسې خبرې کې، نو که بل کس کې دا جرأت نی نو ما کې شکر دی شته، ته راشه ما له مخې له راشه که نه، ته که د حدیث حواله کې نو ته پې پوهېږې نه که نه، ته غلط ورته ګورې، که ته که د قرآن ترجمه کې خو ته پې پخپله نه پوهېږې، ته پې پوهېږې نه نو غلطه ترجمه یې کې، مهرباني وکړه فتنه مه خوروه. او که په ټیکنالوژي راځي قرآن سایټ ته کېده، حدیث سایټ ته کېده، را میدان چه په ټیکنالوژي کې رو باسه که ستا
ساینسدان دی او که عالم دی او که انجینیر ته دی اما ته په ټیکنالوژي مخې ته کېنوه. نو دغه ځای کې د هغوی نه هوا ووته، زه یې د سټوډیو نه بار کړم. بیا د دوی هندوانو او کوم چې د سره د مشرکین ناست دي منکرین، هغوی دا دغه وکړه چې یاره دا سړی واورئ، دا یاسر شاه نوم دی، دې را مخې ته کې موږ دې اورېدل غواړو. نو بهرحال زه د هغه دغه نه آوټ کړم. بیا زه رالمه ما دغه وکړو، خو د دوی داسې فتنه روانه ده چې زمونږ کوم مسلمانان دي نو دا دوی آنلاین اوري، دوی ورته هغه احادیث او هغه خبرې ورته را مخکې کوي چې په کوم ځای کې زمونږ د مسلکونو منځ کې لکه یو هغې باندې باقاعده څه پراپر اجماع نه شوې، د هغې څه نتیجه نه وتې چې په هغې لکه د علماو لکه خپل منځ کې په یو پوینټ نشي ودرېدی چې علما پې نشي ودرېدی، دومره مسلکونه جوړ شو. نو عام سړی به په دې خبره څه پیشي چې هغوی پې په بریلي راشي، دیوبندي راشي، نقشبندي راشي، دغه شانتې که دوی په مکالمه کې یو بل ته مخامخ کېنی نو زما په خیال لږ وخت پس په یو بل را باندې کړي، دومره خو د دوی برداشت نشته. او ځان ته لکه ډېر د درجې لوی دغه وي. نو زما ګیله د دوی نه ده، خو زما ګیله ضرور دا ده چې کم از کم که د هر مکتبه فکر سره تعلق ساتي، خو د دې یهودو او د دې هندوانو، د دې مشرکینو، د دې منکرینو ته اپوزیشن کې خو تاسو په یو موټی شئ که نه، ډټ کې خو د دوی سامنه وکئ. کلیام لګیا دي په دې میډیا باندې، یو کس راشي زما مسلمان وروره او دوی ښه په غیرت سره او ښه په دغه سره فخر سره دا خبره کوي چې ما اسلام پرېښوده، هغې کې دا سختي وه، دا سختي وه، دا سختي وه، دا سختي وه. نو دا خو د باغې لار شوه، ته چې د تښتېدو لار رانیسې او ته راځې بیا د دې شیطان نه ته دا دخلې او د هغه نه بیت کې، نو دې ډېر په فخر وایي چې الحمدلله وایي چې زمونږ په محفل کې وایي څوک کیني نو ورو ورو ایمان کمی، ښه باقاعده وایي ایمان یې کمیږي کمیږي کمیږي، اخره کې وایي دې د ایمان نه خالي شي، وایي دې مرتد شي، وایي چې څنګه زیمه دقسې بیا ورو ورو مرتدین راځي او دوی باقاعده یو چینل جوړوي او زمونږ دا مسلمانان وروڼه دوی بیا هغوی سره پناه الي او زمونږ خلاف جنګیږي. هغه شی دی چې چابي هم زمانه یوړه او اختیارات هم زمانه یوړه، اوس تور هم زمانه یوړه، هم زما په سینه واپس غزار کوي. نو ما خو دغه مسلمانانو ته اپیل وکړو، هغوی ما پسې هم خاندله چې ته لا ډېر وروستو یې، ته لا ایکس مسلم شوی نه، ته وایي په قرآن لا پوره نه پوهېږې، ته په حدیثو نه پوهېږې، وایي دا کلمه او دا چې دي نو وایي دا د دې څه معنی نشته، دا پرېږده وایي راځه وایي صحیح دنیا ته راځه چې مزې وکړې چې کامیاب شې. وایي دا دی وایي ستا الله وایي دا ټول لغه اوري نه، وایي راکودي شي که نه په موږ د عذاب راولي. نو هغه شی دی چې دا هغه 1400 سال مخکې همدغه مشرکین او کفارو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې دا خبرې کړي دي او نن بیا زموږ مخې ته راغلي دي. خو زموږ صرف دغه دا چې آګاهي درکړه او دې کې زما د دې مشرانو نه هم ګیله نشته، دوی به زما عمره په ټیکنالوژي سره ټچ نه، زموږ سره روزګار دی، مونږ روزانه دا استعمالو. نو مونږ له خو ډېر پکار دی چې مونږ خپله ډیوټي وپېژنو او د دې چې څومره مخنیوي مونږ کولی شو نو مخنیوي به مونږ څنګه کوو، مونږ به علم زده کوو، مونږ به خپل دین سره مینه پیدا کوو چې هغه که د ساینس په ژبه کې دي، که د اسلام په ژبه کې دي، که په هره ژبه کې دي، نو مونږ به په هغې باندې پوهه حاصلو. باقي زه